أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سورة مائدہ شپگم سپارہ آیات نمبر 20 وَإِذْ قَالَ مُوسَى وَهَرْقَلَ فرمائل موسیٰ علیہ السلام لِقَوْمِهِ اخبل قوم تا یا قوم اے زما قوم اذکروا یاد کے نعمت اللہ نعمت تا اللہ تعالی علیکم پتا سبان دین مخ کے اللہ پاک جل شانہ وادی چکم دے اغسطوی او د وادو پا ماتولو باندے اللہ پاک جل شانہ سزاگان اغا ذکر شولی وز دلتکی د وادو دیوی وادی پا خلاف ورزے باندے چی دی دو نیدا وادوم اغسطوی چتا سو دا انبیاء علیہم السلام دا اغوی خبر منے دا اغوی طاعت پکوئے دا اغوی اطاعت پکوئے دا اغوی خبر منے نو پدی باندې الله پاک جل شانه وعده اغستوا او دلته کې بنی اسرائیل دا غي وادي خلاف ورزي وکړه د خپل پیغمبر خبره اون منله نو دی آیاتونو مبارکاو کې دو وادي په خلاف ورزي باندې یو واقعیا ذکر واقعیا دا چې کله بنی اسرائیل د فرعون نه کوم دی خلاص شو ځکه دا بنی اسرائیل ټول غلامان ترکه پوری موسی علیه السلام نو راغلی او فرعون نو غرق شوی تر هغه پوری بنی اسرائیل ټول د غلامه ژوند تیر کړی دي ټول چې کوم سخت کارونه د بنی اسرائیل باندې فرعونیانو کول او د غرنګ چې کوم خراب کارونه ذلیل کارونه هغه به کوم دي بنی اسرائیل کول نو الله پاک جل شانه رحم کو موسی علیه السلام راولېګو دا غي د وجنه الله پاک جل شانه فرعون په بحر قلزم کې چې کوم دی غرق د بنی اسرائیل مخامخ دی ورته قتل او فرعون او د فرعون د څومره لخرو هغه ټول الله رب العزت تباہ و برباد بنی اسرائیل ته د بحر قلزم نه راوتل دول اسلار وته الله جوړ کړی دی چې کله د بحر قلزم غاړه ته ورسېدل نو دی موسی علیه السلام ته یا موسی مه ته دریاب را غشات دشمن نه سبکو موسی علیه السلام ته فرمایل الله زما سره د بیغه مشه الله ورته حکم وکړ د امسا دریاب لرا پرې چې امسا دریاب لرا پرې خو د دول اسلارې بګه جوړ شول بنی اسرائیل خپل قبیله په یو لار باندې روان شو کتابونه لیکي چې د بنی اسرائیل اخیری سړی د دریاب نه ور اوته د سمندر نه وجه ته پورې وته او د فرعونیانو اخیری سړی دریاب ته داخل شو الله دریاب ته حکم وکړ ورځ ټول فرعونیان چې کوم دی په دریاب کې غرق شو بنی اسرائیل د علمي مصیبت نه خلاص شو چې کله د علمي مصیبت نه خلاص شو او دی پورې وتل نو الله رب العزت حکم را اولېګو چې ستاسو کوم ابای وطن دی ستاسو د پلار نیکه چې کوم وطن دی شام تقریبا د قوم عمالقه چې دا د قوم عاد نه پاتې شوی خلک ډېر مضبوط خلک قوم عمالقه دی په دغه شام او فلسطین باندې قابض دي لہذا تاسو ورشه الدګي او د خپل ازمکه وګټه غي سره jihad وکړي دی اوس غلوي د غزمکه فتح کوي او الله رب العزت ورله بشارت او وعده وسرم الله وکړه چې د غزمکه ما تاسو په قسمت کې لیکل د غزمکه به تاسو له درکو خدا صرف نیت د jihad وکړي او د غزمکه ته ور داخل شي زه تاسو له فتح او کامیابی درکما او د غزمکه تاسو ابایز مکه دا مقدس ازمکه دغه تاسو ته پاتې شي
د نور انعام یو انعام خو په الله دا وکړو چې د فرعون د ذلت نه خلاص کړو دویم انعام په الله دا وکړو چې د دې دشمن چې ټول عمر ول زړه سوځولي د دې د سترګو وړاندې غرب نو الله ورته فرمایل چې مزید نعمت تر باندې کوم مزید انعامات تر باندې کوما نو ورشه د قوم عمالقه سره جهاد وکړي د شام په ځمکه باندې نو د شام ځمکه به تاسو ته پاتې شي بادشاهي به درته پاتې شي ځمکه پاک ځمکه د انبیاء ځمکه دغه به ته پاتې شي نو نور انعامات الله پاک جل شانه بني اسرائیل باندې غوښتل نو الله حکم را ولېږو چې دې سره جهاد وکړي موسی علیه السلام د جهاد د ترغیب نه مخکې دی بني اسرائیل ته چې د خپل قوم موسی علیه السلام ته معلومو بني اسرائیل ته لومبې د الله پاک نعمتونه ذکر کړي چې دا د نعمتونه در باندې الله پاک کړي دي دا غینه ورستو ور الله پاک جل شانه د جهاد ترغیب ورکړي نو لومبې به الله پاک نعمتونه ذکر کړي چې دا د نعمتونه کړي دي دا غینه ورستو موسی علیه السلام بني اسرائیل ته د جهاد ترغیب ورکو لہذا دا کیسه پلندو کوما خو بني اسرائیل اعراض وکړو د جهاد چې هغه ډېر مضبوط قوم دی او دغه سره موږ څنګه جهاد وکړو چې دی په خپل باندې د شام د ازمکه پریدو نو خیر د شام د ازمکه د بیا موږ ور داخل شو خو لہذا موږ د دې سره د جنگ کولو قابل نه موسی علیه السلام او هارون علیه السلام بار بار ترغیب ورکو او دوی دا خبره نه کوله اخره کې دی وی انت وربک فقاتل انها هنا قاعدون موسی علیه السلام ته وی تو او ستا رب دی لاړ شي جهاد دی وکي انا قاعدون مونږ خو ته تلونی بس مونږ دلته ناس خو مونږ بدل ته ناس یو تو ستا رب لاړ شي جهاد وکي د ملک فتح کوي نو مونږ بدل ته کې ناس یو او چې کله د ملک فتح شي نو درب شو د ملک ته داخل شو الله رب العزت دغه خبره خو خانه شوله او سلوخ کاله په وادي تیه کې میدان تیه کې دی گرفتار کړل زنجیرونه متنو اچولې اتکړې ورته نه وی اچولې په دک میدان کې به الله هر قسم نعمتونه کړی هر قسم نعمت دولس چینه وته الله د غټنه په دغه میدان کې جاری کړی وي من او سلواب ول راتل دا به خړل دغه رنګي د سوري د پاره په الله وریزرا واستلا هغه په سوري وکړو ماشوم به پیدا شو دغه سره جامع پیدا شوي او دغه جامع به ماشوم لوی دونو جامع به سره لوی دي جامع به خیرین شو خوا براله جامع به پاکي کړل دغه رنګ ډیر شي انعامات په دغه وادي تیه کې په الله وکړل خو الله ورله سلوي اخکال پورې سزا ورکړل او څنګه سزا ولا ورکړل چې دی روان شو سحر چې موږ واپس مصر ته الله ورته شام فتح کړي او دی وی فرعون غرق شو لخرې تباہ شو موږ واپس مصر ته نو الله ورله ترقی ورکول او دی د خپل ځان د لپاره ترقی نه غوښتله نو دی به د مصر ته واپس کېدلو نیت وکړو سفر به شروع کو سحر چې ما خام بشو دمه به کوله نو چې سبا سار بشو به قتل چې د کم ځای به سفر شروع کړو اکه ځکه به واپس ناسو سلويخ کال دی د کتک کړي دي چې سارنه تر مهام پور به کم لار واله او سبا سحر به استرګ او غالې دل چې کاتب نو د کم ځای به سفر شروع کړو اکه ځکه به واپس ناسو دا سزا وته الله پاک جل شانه سلويخ تو کال پورې ورکړل سلويخ کال پس چې کله حضرت موسی علیه السلام وفات شو او حضرت هارون علیه السلام وفات شو دغه ډیر لوی زمانہ تیر شو سلويخ کال سره لګ ژوند نه دي سلويخ کال پس الله بل یو پیغمبر راولېګو د دې کشرانو د بنی اسرائیل اغیره اولګیدل او دغه قوم عمالقه سره جهاد وکړو الله رب العزت ورله شام زمکه ورکا فتح ولا الله ورکړه او دغه عذابنا الله پاک جل شانه آزاد کړ ودي موسی علیہ السلام ته انت وربک فقاتل انا ها هنا قاعدون رسول الله صلی الله علیه وسلم جنگ بدر کی ترغیب ورکاو ځکه جنگ بدر کې ډېر لومبي جنگ د اسلام تعداد پکې ډېر زیات کمو اسلحه نوا بل طرف ته مقابل کې دشمن چې کومو طاقتور مو تعداد کې ډېرو ار یو سره چې کوم د اسلحه پورا وا رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر زیات پریشان وو او جړل او دعاګانې به غوښتلې حضرت مقداد رضی الله عنه ور مخ کې شو وی د الله پیغمبر موږ د بنی اسرائیل په شانتي مګنا چې بنی اسرائیل موسی علیه السلام ته په تو وخت کې وی چې انت وربک فقاتل انا ها هنا قاعدون تاسو عرب لاړ شي jihad وکړه موږ دلته ناس خو موږ دلته ناس یو موږ باغ کې مې حساب وا وی د الله پیغمبره د خپل ځان نخي طرف ته چې ګوري نو موږ به مومي ستا حفاظت ته فار بولاړي
کو ګس طرف ته ګورې نو مونږ به مومې ستا د حفاظت دپاره به ولاړ یو کو شاته ګورې نو مونږ صحابه به مومې ستا د حفاظت دپاره به ولاړ یو جنګېږو به او که مخې ته ګورې نو مونږ به مومې مونږ د بني اسرائیلو په شانتې مه حسابه وه حد مقداد رضی الله دا خبره وکړه صحابو کې نور جوش او ولوله پیدا شوله عبدالله بن مسعود رضی الله فرمایي دا خبره زما ته دومره خوښه شوله ما زړه کې یو خواهش وکړو چې کاش دا خبره ما کړې چې دا خصوصیت ما ته حاصل شوی نو دې بني اسرائیلو نو الله رب العزت ورله سزا ورکړله او 40 کاله په دغې وادي تیح کې میدان تیح کې ګرفتارو او سار به سفر شروع کوو او چې کله شپه به تېره شوله سحر به شو چې او به یې کتل بیا په اکه ځای باندې ولاړو 40 کال صرف او صرف دې دا کتک کړی نور هر قسمه سهولیات ته الله مسخر کړي مهیا کړي نو دغې د هغې ذکر دی خو د هغې نه مخکې الله پاک جل شانه او موسی علیه السلام دې ته چې کوم دی د الله پاک نعمتونه ذکر کړي چې دا نعمتونه در باندې الله کړي وإذ قال موسی هر کله چې موسی علیه السلام وفرمایل لقومه خپل قوم ته یا قوم ای زما قومه اذکروا یاد کړئ نعمت الله نعمت الله علیکم پتاسو باندې اذ جعل فیکم هر کله چې وی ګرځول فیکم پتاسو کې انبیاء علیهم السلام دا یو لوی نعمت دی انبیاء علیهم السلام څومره چې بني اسرائیلو کې راغلي دي دومره انبیاء په چا کې نه دي راغلي تفاسیر لیکلي دي چې په بني اسرائیلو کې تقریبا 4.5 پورې انبیاء علیهم السلام راغلي د حضرت موسی علیه السلام او د حضرت عیسی علیه السلام په منځ کې د موسی علیه السلام او د حضرت عیسی علیه السلام په منځ کې زر پیغمبران الله را لېږلي دي او دا ټول په بني اسرائیلو کې نو څومره انبیاء علیهم السلام چې الله په بني اسرائیلو کې را لېږلي دوی په چا کې نه دي را لېږلي نو دا یو لوی نعمت دی نو الله ورته دا ور یادي چې اذ جعل هر کله چې جوړې کړل وی ګرځول فیکم پتاسو کې انبیاء یو نعمت په الله دا کړو وجعلکم او وی ګرځولې تاسو ملوکن بادشاہان تاسو بادشاہان وګرځولې نو دسه اونوي الله چې تاسو کې بادشاہان وګرځولې دوه مطلب دي یو مطلب دا دی چې د فرعون د غلامین الله آزاد کړي هر یو کس خپل مالک او خپل بادشاہ وګرځو هر یو کس ته نوکران او خدمتګاران مال او دولت او جائیداد چې کوم دی ورکو نو د بادشاہ ویلی شي هر یو چیز مالک هغه چې کوم دی بادشاہ وګرځو یادا معنی شوله او یادا معنی چې وجعلکم ملوکا او وګرځول الله پاک تاسو ملوکن بادشاہان نو بادشاہان او ته بدیو تاسو نو ټول بادشاہان ته ظاهره خبره چې ټول بادشاہان نشي جوړېدلی خو چې د قوم بادشاہي نو خلق د بادشاہي نسبت هغه قوم طرف ته کی لکه سلطنت دی مغلیه په مغولو کې به یو کس بادشاہ خو ټول هغه بادشاہي د ټول مغولو چې کوم دی یادېږي دغه شان دی دغه سعودي محمود غزنوي چې نو دی بادشاہ تیر شوی دی سلطنت غزنیه نو غزنوي ټول قوم طرف ته د بادشاہي دغه نسبت کیږي نو دغه شان دی په بني اسرائیلو کې ټول چې کوم دی بادشاہان نو حضرت یوسف علیه السلام د بني اسرائیلو کې دا بادشاہ حضرت داود علیه السلام بادشاہ حضرت سلیمان علیه السلام بادشاہ نو دغه رنګي بادشاہان په کې الله راوستي دي نو د دې نو ټول خو بادشاہان نشي جوړېدلی خو د دې ټول قوم نسبت چې کوم دی لکه دلته کې اوس مثال په توګه د پی ټی آی حکومت دی نو صرف یو کس بادشاہ دی کنه مثال په تور یا چې کوم دی د مسلم لیگ حکومت دی نو صرف یو کس بادشاہ دی خو خلک نسبت ټول چې کوم دی مسلم لیګیانو حکومت دی د پی ټی آی والو حکومت دی د نشنلیانو حکومت دی خلق هغه ټولې پارټۍ طرف ته چې کوم دی نسبت کوي نو دغه شان انبیاء بادشاہان بني اسرائیلي بادشاہ نو خو بني اسرائیلو کې الله بادشاہان را لېږلي نو نسبت ټول بني اسرائیلو ته کېږي چې تاسو کې تاسو الله بادشاہان جوړ کړئ یعنې تاسو قوم کې الله بادشاہي راوستله وجعلکم ملوکا او وګرځول الله پاک تاسو ملوکن بادشاہان وآتاکم او درکړل تاسو له ما هغه څه لم یؤتی چې نه دي ورکړی الله پاک احدا اچاته من العالمین د عالمونو الله په خلکو کې اچاته داسې نعمتونه نه دي ورکړی کومې چې تاسو ته درکړي په دریاب کې درته 12 لارې جوړې کړلې څومره لوی نعمت دی د فرعون نه اخلاص کړلې څومره لوی نعمت دی من او سلوا براتل بغیر د کروندې به ولا الله رزق ورکو څومره لوی نعمت دی جامې به د ماشوم سره پیدا شوې دا ټول نعمتونه الله وی دا تاسو له ما درکړي داسې ما چاله نه دي ورکړي
نو دلته کې د بنی اسرائیل فضیلت راغی او الله رب العزت د رسول الله صلی الله علیه وسلم فضیلت بیان کړل د دې امت فضیلت بیان کړل کنتم خیر امه اخرجت للناس تاسو بهترین امت یې تاسو د خلکو د نفع د فار استری شي وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا الله دې سم معتدل امت جوړ کړی ہے نو ظاهر کې حقاری داسې چې بنی اسرائیل باندې الله چې کوم نعمتونه کړو نو دا نعمتونه بل چاله نه دی ورکړي او بنی اسرائیل چې کوم دي دا د بهترین امت دی او دلته الله نبی علیه الصلاۃ والسلام ته بهترین امت ویل دي نو دا د هغه زمانه په اعتبار سره د هغه زمانه په اعتبار سره الله پاک او فرمایي چې تاسو باندې کوم نعمتونه الله کړی دي نو تاسو په شان نعمتونه یا تاسو نه سیوا نعمتونه الله په بل چا نه دي کړی خدا د بنی اسرائیل ته دا ور خبره وا هغه نو ورستو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دی یاد کړی او د نبی علیہ السلام امت نه دی یاد کړی بلکې ټولو کې بهترین امت کم دی زمونږ تاسو امت محمدیه بهترین امت دی وآتاکم او درکړل تاسو نه ما هغه لم یؤت جنید ورکړي احد اچاتا من العالمین د عالمونو یا قومي اے قوم یا قوم اے زما قوم ادخلوا تاسو داخل شه الارض والمقدسه التي هغه مقدس اسمکتا كتب الله چې مقرر کړی دا الله لكم تاسو د پر الله لیکلی دا مقرر کړی دا غزمک تاسو د پر وس مقدس اسمکه نه کوم اسمکه مراد ده نو په دې کې مختلف روایتونه دي مختلف تفسیرونه شوي بعضی مفسرین وایي چې د دینه مقدس اسمکه نه مراد بیت المقدس دی بیت المقدس او بعضی مفسرین وایي چې شهر قدس او ایلیا خاردات چې مراد دي د مقدس اسمکه نه دا مراد دي او بعضی مفسرین وایي چې شهر اریحا چې دا قدیم ترین شهر دی د نهر اردن او د بیت المقدس په منځ کې واقع دی اریحا نو بعضی مفسرین وی چې د مقدس اسمکه نه اریحا شهر مراد دی او بعضی مفسرین لیکلي دي چې دا د خار دی چې په دې خار کې زر حصے دي او په هر حصہ کې زر باغونه دي بعضی مفسرین اردن لیکلي دي بعضو دمشق لیکلي دي بعضو وی دا فلسطین دی او حضرت قتاده رضی الله عنه فرمایي چې د دینه غون ملک شام مراد دی او دا قول راجح دی چې ملک شام ته مراد شو نو د دینه مراد دا ټول وګ راګیر شي ځکه بیت المقدس او ایلیا اریحا دا ټول په شام کې داخل دي نو شام ته مراد دی نو شام کې دا ټول خارونه دا کوم چې مخه ذکر شو دا ټول ته مراد دي او دا قول راجح او مضبوط قول دی حضرت قتاده رضی الله عنه فرمایي چې ملک شام ته مراد دی کعب احبر رحمت الله علیه فرمایي چې ما په کتاب کې نه په تورات کې لیدلې دي چې په ملک شام کې د الله پاک خاص خزاني دي خاص خزانه او په دې خار کې په ملک شام کې د الله مخصوص او مقبول بندگان دي او دې زمکه ته مقدس زمکه زګه وي چې دا د انبیو مستقر دي د انبیو د پات کېدو ځای د ډېر انبیا چې کوم دي دفن دي شام کې دې وجه نه ته مقدس خار یا قوم ادخلوا اے زما قوم تاسو داخل شئ الارض والمقدسه التي اغه مقدس خارتا كتب الله چې مقرر کړی دی الله لكم استاسو د پاره لیکلی دی الله استاسو د پاره ولا ترتدوا تاسو مو واپس کیږئ على ادبارکم فخبلوا شاګانو باندې یعنی شاګانې مراړه مخکې ورته دشمن ته ورشه فتنقلبوا خاسرین ګری شی به تاسو تاوانیان قالوا دوی اول یا موسی اے موسی علیہ السلام ان فیها قوما جبارین بشک په دې خار کې خو ډیر زورور خلق دي ډیر زورور قوم دي ان فیها بشک په دې خار کې قوما جبارین ډیر زورور قوم دي وانا لن ندخلها من هرگز نه داخلي ګو دې خار ته وانا لن ندخلها او مونږ هرگز نه داخلي ګو دې خار ته حتی تر دې پورې یخرجو چې دوی اوزي دا قوم عمالقه په خپل باندې اوزي من حال دې خار نه دې خار نه دي اوزي دا خار دې پرې دې مونږ ورته داخل شو فإن يخرجوا کو چې دوی اوتل من هذا دې خار نه فإنا داخلون مونږ ورته ور داخل شو کو دې اوتل نو مونږ به دې خار دانه مونږ شانت نزو خو د دین یریګو د ډېر مضبوط قوم دی د مقابله مونږ نه یو
نو ګدی بخپل خو باندې دا شام پرې خود نو به کوم د شام ته ور داخل شو. واذ قال هرگل جو فرمایل موسی علیه السلام لقومه خپل قوم ته یا قوم اے زما قوم اذکروا یاد کئ تاسو نعمت الله نعمت الله علیکم بتاسو باندې اذ جعل فیکم هرگل جو وګرځول الله پاک اذ جعل هرگل جو وګرځول الله پاک اذ جعل هرگل جو وګرځول الله پاک فیکم بتاسو کې انبیاء علیهم السلام وجعلکم ملوکا او وی ګرځول تاسو بادشاہان وآتاکم او درکړل تاسو ته ما هغه څه لم یؤتی چنی دی ورکړي احدن اچاتا من العالمین د عالموننا یا قوم ای زما قوما ادخلوا تاسو ور داخل شئ الارض والمقدسه التي هغه مقدس اسمګتا كتب الله چې مقرر کړی دا الله لکم تاسو د پاره ولا ترتدوا تاسو مو واپس کیږئ علی ادبارکم بخپل شاګان باندې فتنقلبوا خاسرین غنی شی بتاسو تاوانیان قالوا دوی اویل یا موسی اے موسی علیہ السلام ان فیها قوما جبارین بیشکا فیها پدی خار کی پدی شام کی قوما جبارین ډیر زور اور قوم دی و انا لن ندخلها من هرگز نداخلی گو دی خارتا حتی تر دی پوری یخرجو چدوی اوزی منها دا دی خارنا فإن یخرجو منها کچر دوی اوتل منها دا دی خارنا فإنا داخلون نبیشک من بداخل شو دی خارتا وإذ قال موسى هرگل چې فرمایل موسی علیہ السلام نے قومه خپل قوم دا یا قوم زما قوم اذکروا یاد کې نعمت الله نعمت الله تعالی علیکم بتاسو باندې اذ جعل فیکم هرگل چې وی ګرځول بتاسو کې انبیاء پیغمبران وجعلکم ملوکا او وی ګرځول تاسو بادشاہان وآتاکم او درکړل تاسو ته ما هغه څه لم یؤتی چې نی دی ورکړي احدن اچاتا من العالمین د عالموننا یا قوم ای زما قوم ادخلوا تاسو داخل شئ الارض والمقدسه التي هغه مقدس اسمګتا كتب الله چې مقرر کړی دا الله چې لیکلی دا الله لکم تاسو د پاره ولا ترتدوا تاسو مو واپس کیږئ علی ادبارکم بخبل شاګانو باندې فتنقلبوا خاسرین غنی شی تاسو تاوانیان قالوا دوی اویل یا موسی اے موسی علیہ السلام ان فیها قوما جبارین بیشک پدې خار کې زورور قوم دی و انا لن ندخلها من هرگز نداخلی گو دی خارتا حتی تردی پوری یخرجو جدوی اوزی منها دی خارنا فإن یخرجو منها کچر دوی اوتل منها دی خارنا فإنا داخلون بیشک منگ داخلی دون گیو دی خارتا سبحان الله بحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين امين برحمتك.